اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن یو څو خبرې د سنګل د درد په باره کې کوو چې د سنګل درد چې د دې څه وجوهات کیدی شي. زیاتتر په زنانو کې دا ډېر کامن دی. موږ ته اکثر پیشنټس چې راشي وي چې په سنګل باندې مې درد دی، نو دې کې یو ډېر کامن کنډیشن دی چې هغې ته موږ ټینس ایلبو وایو. سنګل دی جوړ ته ایلبو جاینټ وایي او کم چې دغه درد دی نو دا یو کامن کنډیشن دی او هغه زیاتتر درد چې نو هغه د سنګل په دې بهر ایسه کی، لکه دا ما چې دا ګوته ایښې ده په دې ځای باندې هغې ته درد یا دا درد چې دی نو دا اکثر هغې ته چې لاس مونږ دغه کو نو بیمار ته مونږ ووایو چې دا لاس ته داسې ونیسه او په زوره باندې وله داسې لاندې کوو، هغه ته وایو چې ته به په بره باندې زور کې. نو که فرض که دې سره ورته دې ځای کې درد کیږي نو مطلب دا ټینس ایلبو ده. ټینس ایلبو چې دا نو دا ډېر کامن ده په زنانو کې، ځکه چې اکثر دی چې کم کار کوي که جامې نه چولولي، اکثر داسې زیات استري کولي یا داسې د لاس هغه کار چې په هغې کې له لاس داسې استعمالیږي، نو د هغې د وجې په دې پټه کې کم چې دا اډوکي سره اټیچ ده، دلته دې ته زموږ په میډیکل ژبه کې ټینډن وایو، نو هغې کې پړسوب پیدا شي او د هغې یو کنټینیوس پیني، بلکې داسې درد دی چې اکثر مریض وایي چې زه خو د چایو کپ پې هم نشم اوچتولی، په هغې کې هم راته درد کیږي، یا لوټه اوچتوم یا معمولي څیز اوچتوم نو په هغې کې دلته په دې سنګل کې درد کیږي، نو دې ته مونږ ټینس ایلبو وایو. اوس تاسو به وایي چې دې ته دا ټینس ایلبو ولې وایي، نو دا شروع شوی داسې و چې کله د ټینس دا گیم به کېده نو د ټینس پلیر چې دي نو ټینس پلیر سي نو یو په دې کې دوه قسمه شاټ سي، یو فرنٹ شاټي او یو بیک شاټي. نو زیاتر دي چې دا بیک شاټ وایي نو په هغې باندې چونکې د دې بال هم کافي دروني او ډېر زیات فورس پې ولګي، چې ډېر فورس ولګېده نو دغه پلیر چې کله خپل ډاکټر ته لاړل هغې ورته ویل چې دغه شان په دې کې مونږ ته درد دی پخوا، نو هغه وخت نه بیا هغې دې کنډیشن ته ټینس ایلبو نوم کېښوده. خو دا په عام خلکو کې هم ډېر زیات کامن دی او خاص کر په زنانو کې. په سړو کې هم چې کم داسې کسان چې د هغې د لاس کار ډېري، لکه فرض که ترکان شو، داسې د سینیټری کار واله شو، یا داسې چې نور لوار کې که هغه د درون کار ډېر کوي، د سټک کار کوي، نو په هغې کې هم دا ډېر کامني او خاص کر هم د دې نښه چې ده نو دا ده چې دا د دې د بهر طرف باندې ورته درد کیږي. ما په خپل څونه پریکټس کې چې دا وکتل نو په دې کې عام لکه د درد دوايانې خو خلک ورکوي خو هغه دې کې کار نه کوي. د دې ښه علاج چې دی نو هغه دې کې انجکشن لګولي، خو بعضې ټایم کې خلک وایي چې یاره مونږ خو انجکشن هم ولګو او بیا هم مونږ ته ریلیف میلو نه شو، خو ریلیف خامخا میلاویږي، خو د هغې کوم وجه چې ده نو هغه وجه دی چې دی انجکشن خو لګوي، خو د هغې نه پس هغه کم کار د وجې چې دی ته دا تکلیف شوی دی نو دی هغه کار بس نه کي او کنټینیوس هغه کار پې کوي، نو کم از کم دی له یو میاشت پورې د هغه کار نه لږ ریسټ پکار دی چې د لاس ته او د پټې ته ریسټ میلو شي، نو هغې سره بیا دا تکلیف یې ورسره ټیک شي. نو دا یو څو خبرې وې چې موږ وایي چې د دې باره کې تاسو ته وکړو. تھینک یو.